روژه د الله رحمت دی. روژه څه شی دی؟ دا د الله رحمت دی او دا یو نوراني میلمه و. دا څه شی و؟ یو نوراني میلمه و چې د دې په راتلو سره د مسلمانانو په کورونو کې خیر او برکت نازل شو. د دې په راتلو سره د رحمت دروازې کولو شوې. د دې په راتلو سره د جهنم دروازې بندې شوې. د دې په راتلو سره فسق و فجور هغه تقریبا ختم شو. د دې روژې په راتلو سره شیطانان چې کوم دی وتړلی شول. اوس دغه نوراني میلمه هغه زموږ او ستاسو نه رخصتېږي ان قریب او د الله رب ذوالجلال دربار ته به ځي. نو هر انسان لپاره پکار دی چې هغه د خپل ګریوان کې سوچ او فکر وکړي چې آیا ما د دې نوراني میلمه قدر کړی دی او که بې قدري مې کړې ده. اوس هغه انسان خوش قسمته دی چې هغه د دې میلمه قدر کړی. نو دا نوراني میلمه روژه چې ده دا به د الله دربار ته پیش کیږي او بیا به د دې انسان لپاره څه کوي؟ شهادت کوي، ګواهي به کوي چې خدای د دې انسان اکرام وکړي، د زما اکرام کړی دی. د دې انسان عزت وکړي، د زما عزت کړی دی. او څه به وایي چې خدای د ده په حقله باندې زما شفارس قبول کړي. نو دغه انسان نه خوش قسمته انسان بل نشته دی چې د چا په باره کې قرآن او روژه د الله په دربار کې دا د ګواهي وکړي او چې دا روژه لاړه شي او د الله په دربار کې دا ګواهي وکړي چې خدای دا انسان تباه او برباد کړي. نو د داسې انسان نه بدبخته انسان بل نشته دی. یو روایت کې راځي من اکرم رمضان فقد اکرم سبحان. چا چې د روژې اکرام وکړو، د رمضان المبارک اکرام یې وکړو، د الله جل جلاله د ذات خیال وساتل. نو دا یو نوراني میلمه و، دا به ان قریب رخصتېږي او بیا به د الله په دربار کې څه کوي؟ ګواهي کوي. بل ګورئ موږ او تاسو سوچ کړو کله چې دا نوراني میلمه د مسلمانانو کورونو ته راغله نو د مسلمانانو عملی زندګۍ کې یو انقلاب الله پیدا کړو. انقلاب څنګه؟ د مسلمانانو منځونو کې تبدیلی رااله. عام طور باندې یو مسلمان 5 وخته مونځ کوي. څو وخته مونځ کوي؟ 5 وخته مونځ کوي. لیکن د رمضان المبارک پر راتلو سره د هغه 20 رکعات تراویح ورسره کوي. دا یو انقلاب د په زندګۍ کې پیدا شو. دغه شان عام طور باندې یو مسلمان کې تلاوت کوي نو سپاره نیمه تلاوت کوي، او په رمضان المبارک کې څه کوي؟ به 2 سپارې، 3 سپارې، 4 او 5 سپارې تلاوت کوي. دا یو د په عمل کې انقلاب د روژې د برکت راغلو. اوس دا روژه چې رخصتېږي دا موږ تاسو ته یو تعلیم راکوي. هغه دا تعلیم راکوي چې ای مسلمانه زه چې درالم نو زما په موجودګۍ کې تا 5 وخته مونځ دم جمع سره کولو، دغه شان 20 رکعاته تراویح دم کولی. د انسان یو مشق شو، عادت شو ورسره دا مسلمان. نو کم از کم چې زه درنه رخصتېږم نو خبردار چې دغه 5 وخته مونځ ګورئ پرې نه ږدي. دا موږ تاسو له تعلیم راکوي چې هسې نه زما په موجودګۍ کې 20 رکعاته تراویح هم کوئ چې زه لاړ شم، هسې نه چې د هغې نه بعد بیا دغه 5 وخته مونځ هم پرېږدئ. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. وایي مونځ قایم کوئ، مشرکان مو جوړوئ. داسې نه چې روژه کې مونږ مونځونه کوو، 20 رکعاته تراویح هم کوو، بیا پوجه شي بس بیا جومات ته خیر آباد ووایو. رمضان المبارک مونږ او تاسو ته دا تعلیم راکوي چې دې خبرو به خیال ساتئ. مونځ به
پابندۍ سره کوئ. بله مسله چې دې ورځ سره تعلق ساتي هغه د سرسایه صدقه فطر ده. مسلمان دا منځ کوي منځ، نو په دې منځ کې دی کله کله خطا شي نو بیا څه شی کوي؟ سجده سهو کوي. الله پاک په هغې سره د هغه غلطۍ ازاله وکړي، هغه غلطي ترېنه لرې کړي، منځ یې څه شي؟ برابر شي. لکه څنګه انسان څه شي؟ بیمار شي. څه شي؟ بیمار شي. نو چېرته ځي؟ ډاکټر له ځي، ډاکټر وله پیناډال ورکړي، دی هغه استعمال کې الله رب ذوالجلال په هغه ګولو کې د لپاره شفا وګرځي، صحت ورته میلو شي. دکه شانتي د روجې ته بیماری لګي. اوس د روجې بیماری څه شی دی؟ د روجې بیماری هغه غیبت دی، د روجې بیماری هغه چغلي ده، د روجې بیماری چې کومه دی هغه فضول خبرې کول دي، داسې نور ګناهونه کول دي. نو دې سره څه شي؟ روجه بیمار شي. روجې کې هغه طاقت او قوت د شفارس هغه کمزوری شي. نو شریعت چې کومه دی هغه سرسایه مقرر کړې ده، صدقه فطر چې ورته وایي. نو چې دغه ادا کړی شي، دغه ویستلی شي، نو هغې ادا کولو سره په دې روجه کې طاقت او قوت پیدا شي. دا د الله رب ذوالجلال په دربار کې ستا دپاره به یې څه کوي؟ شفارس کوي. نو دغه پکې حکمت دی چې سرسایه سړی خیال وساتي. سړی دومره دا بدني عبادت یې وکړو، روجه دې ونیوله، روجه دې ونیوله، تکلیف دې برداشت کړل، نو اوس چې کومه دی دغه مالي عبادت باندې عمل وکړه، صدقه فطر دام ادا کړه. روجه کې کومې کمې زیاتې کومې غلطۍ درنه شوي چې هغه الله رب ذوالجلال څه کړي؟ معاف کړي. الله دې د عمل کولو توفیق موږ ټولو ته رانصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.